الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دا وسیو اختلافي مسله بل ده چې سره زردي یا سپین زردي زنانه او خويند میندې استعمالي په دې کې به زکاتی او کبني. په دې کې دوه قول علماء دي. راجع قول په دې کې دا چې زکات په دې کې واجب دي، هغه سرو سپینو کې اگر کده استعمال لپاره ولې نه. یو څو دلایل ځان سره یاد ساتي. قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي والذین یکنزون الذهب، هغه څوک چې هغه د سره سره ذخیره کوي ولا ينفقونها به نه خرج کړي د الله په دې لار کې. د آیات د سرو سپینو مابین کې فرق نه دی کړی چې دا د استعمال لپاره دی، دا غیر استعمال لپاره مطلق دی، عام دی. دا موږ په خپل اطلاق باندې جاری کوو، په خپل عموم باندې. سورہ احزاب کې مستاسو ګره الته زکات عطف کړی دی په مانځ باندې، موږ پر خزه باندې واجب دی، حق زکات هم راغی. دویم ابو داود کې روایت دی د ام سلمہ نه، په دې وخت کې چې شینه ما رسول الله استعمال کړی و، ما ویل یا رسول الله دا خو بکانس نه وی ویلی ک تر شو پر دا اغه نصاب له ورسیږي او ته زکات ورکې به دا کنز نه دی و الا ک زکات ورنه کې دا به کنز دی. دلته ګور دې سنانه بل بیل پلاس کې چولې د استعمال لپاره. دریم روایت عبد الله بن شداد دی، هغه فرمایي چې موږ داخل شو ورځ عائشه رضی الله عنها خواله کما عائشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وی دی وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم داخل شو، زما په دلاس کې دا قشان دا بنگړي منګړي وریدل د سپینو. وی ویل دا شری نو ما ورته ویل چې دا خو ځان د پاره مې جوړ کړی دی او دا قشان ځان ور باندې ډولې کومه ستاره پاره یا رسول الله. عائشه رضی الله عنها په خپل فرمایي نو وی ویل ته دې زکات ورکې کنه؟ ما ورته وینا ورته وی ویلې وی امدام ستاره پاره بس د جهنم د ورنه. دلته ګور دې استعمال د پاره د استعمال کړی دی. ابو داود کې هم دغه روایت دی چې ته کړه زکات نه ورکې نه به امداد سره پاره بس دی. دلیل به دې باندې چې کړه د استعمال لپاره هی ته پاګه کې زکات ورکې تر څو پورې د جهنم د ور نور باندې ته بچ کړې شو. هم دغه روایت به نه هی البانی رحمه الله په رواه الغلیل کې ذکر کړی دی دریم جلد کې. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دغه سره او سپین په دې کې چې ربع العشر یعنی مطلب زکات پرې کې واجب دی. او د مسلم پر روایت کې راغلي، د مشکات پر روایت کې راغلي د ابو هريره صاحب چې ما من صاحب ذهب نشته رسول زر ولا د سپینو زر ولا چې زکات دی غینه ورکې مگر پورز قیامت به ادینه تختی جوړ کړي چې د اور اړ تندې وغیرہ دا بر باندې داخله کیږي چې خيږي به بر باندې ګرميږي او په غوړت باندې 50000 کال د غي انتظار دی. دا قشان بده کې روایت د فاطمه بنت قیس دا فرمایي چې پیغمبر له میراوړ یو توق چې تقریبا پایږي کې اوې مسقال او د سرو زرونه. وما ورته یا رسول الله خذ والا منه الفريضه دین د خپل فریضه چې کوم الله رب ال تعالی به مقرر کړی غدا والا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نه واقع څومره معلوم اندازه. ګور دلته د استعمال په خاطر باندې و خدای راغړی و چې تر څو ته دا شی اصول کا. البانی رحمه الله په دې حدیث کې به دا خبره ذکر کوي صراحتا وی وفي الحديث په دې حدیث کې ښکار دلالت دی على انه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزکات. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې زکات واجب په هغه غاڼو سترو سپینو کې چې کوم د زنانو استعمال اول. ګور د پیغمبر په وخت کې د استعمال شوی د وخت اخستلې دي. ای فاطمه بنت قیس تاسو ګورې خپل هغه توق راوړ او امیر پیغمبر له راوړ زکات کې واجب. نور په دې باندې ډېر زیات انتهایی دلایل دي چې ابن حزم رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده په څلورم جلد محلاک او المسعود الفقهیه په دې دریم جلد کې. به بدی کې هغه د عبد الله ابن مسعود د خځه مسله ذکر کړی دا چې هغه غاڼه راوړله وی ویل چې کړه دا 200 لړ شي کې نو په دې کې زکات ورکوه الا کې به نه. او د عمر بن خطاب نه غروي دي چې ابو موسی اشعری له خبره ذکر کړی و چې د مسلمانانو زنانو د زکات د غاڼو په اړه کې والی. او عبد الله ابن عمر براتو د خپل لوريانو خو زله به د زکات مسله ذکر کوله په باب د غاڼو کې چې ګوره تاسو به دا ورکوي. عائشه رضی الله عنها په خپل تصریح په دې باندې کوله چې کومه غاڼه استعمالي کې باغی چې زکات او واقع ممانعات پکې نشته. زهریم دا خبره ذکر کړل چې د پوخان هم دغه شان د تاریخ ویل روان دي. په دې ترتیب باندې تاسو به خامخې د زکات ورکوي. شعیب بن مرعات به دا مسله ذکر کړل د پشپغم جلد کې. خو مینا بر هر تقدیر بعض روایت امام بهقی رحمه الله ذکر کړی دي چې هغه کې د عبد الله بن عمر روایت دي، د انس بن مالک دي، د اسماء بنت ابي بکر دي، د عائشه رضی الله عنها چې هغه بده شو لا زکات
وې زکات نشته په غاڼو کې وې دا د هغه احادیث چې هغه مرفوع دي او هغه دلیل چې مخکې ذکر کړل شو د هغه په مقابله کې چشمانی کې چلیږي نه لہذا زکات بخات ورکړي دې وجنه محققین علما او هغه ترجیح ورکړي ده فتاوی اللجنه دین هم جل کې هغه ترجیح ورکړي ده راجی په دې دوه قولونو کې دا دی چې زکات پکې واجب دی خو شرط پکې دا چې کله نصاب له ورسیږي نصاب دی هغه به رسپینو زر خپل له د سرو زر خپل له د سرو زر شي دی ونی می تولې د سپینو زر شي دی هغه 250 می تولې دی یوسف قرضاوی چې دا خبره ذکر کړې ده چې مولانا زکات نشته په دغه غاڼو والا شیونه کې فقہ زکات اول جد 292 کې نو محدثین دغه په اړه کې دا خبره ذکر کړي چې دا قول دغه مرجح دی او هغه باندې خپل رائے وی غالب و بو سوال په دې کې دا واردېږي چې اې د دینه موږ د پیسو زکات ورکو کده قشن خو دې د سره به ورکو وز دا موجوده قیمت به ورکو که په خانه قیمت به ورکو غوره طریقه به دې کې دا چې انسان به زکات د سرو سپین نو ورکې دغه د جنس نه خو کدا چیرته ورته اسانه نو بعد هغه نه به نخله ولګوا فتاوی اسلامیه دویم جل کې دا خبره ذکر کړې دا وایي چې ویل دي وې صحیح په زکات د دې غاڼو کې دا ده چې خود انداو باسا و الا که چیرته مشکلات تعالی به دې قیمت ته وباسا ځکه دا غنت دي دا پیسې چې دا په مرتبه سرو سپینو کې دي نو که چیرته دغه په ځای باندې نه بتن ودرول شي سو مانعات پکې نشته جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د وکانو د زکات په اړه کې قیمت التاخصه بخاری کې روایت ده د انس بن مالک به حقیقت روایت دی څلورم جلوس ډېر لږ کې چې باب من اجاز اخذ القيام باب ثابت دی په بیان د دې کې چې هغه قیمتونه اخلي په زکات کې او به وګد حدیث دا معاذ بن جبل ذکر کړی دی چې مال تاسو دا راوړی دا ټول مسله ورته ذکر کړه خو الته دا خو د هغه شی نه ایواز تاسو دا غیر راوړی د قشا مغنی کې ابن قدامه په دویم ځل کې دا خبره ذکر کړې ده چې دا نقدي دا د اغسرو په ایوسته اخستل شي موسوعه الفقهيه کې دا خبره ذکر کړې ده چې جایز سړی قیمت راولي په باب د زکات کې د پاره د حاجت او مصلحت مصلحت لګور هغه د سروج بن کم ځای کې توس خارج کی بل مسله یو زنانه د هغه سره به تور مثال غاڼه پراتره کلونه پیتر چې زکات یې ور کړې اوس بس کوي مفسرین د محدثین دا خبره ذکر کوي کدا کده چیرته په دې مسله باندې نه پوي وا چې دې زکات واجب دی غیر واجب دی نو کومه مسله چې مخکې تر شوی دی زکات نشته یا به تور مثال دې خپل مسله دا و چې زکات په دې مال کې نشو ورکېدل لکه دویم قول د علماو چې ذکر کړی دی ورسره به د معلوماتو چې دا زکات ورکول واجب دی نو دا به د انده زمانه زکات ورکې چې کم تر شوی دی غیر باندې نشته ځکه دا جاهل ده او دویم در بل کې مجتهد و لیکن فتاوی اسلامیه په دې دویم جلد کې لیکلي دي چې علیه لازم دی په دې کې زمانه چې دا زکات او باسي انده زمانه کې د خپل غاڼونه هر کال چې کله تیرېدو چې نصاب لره رسیدلو ونی می تولې سره 250 می تولې سپینځر ویلا که پوهه ده او بیر نو ورکي نو به هغه ټول کولونه به حساب کېږي دغه نه ورسره به زکات ورکي البته به دا ورکې دي شي بل مسله سړی د بتور مثال هغه سره د سترو زره ګوتمې دي یا د قشان د چوکاسه لوکې جوړ کړي دي د سترو د سپین نه بده کې زکات څخه پروګرام دی استعمال اگر کې د شړې لپاره نشته ځکه حدیث کې راځي دا په نارینه اوس ما د امت باندې حرام دی او زکات پکې واجب دی الموسوعه الفقهيه دریم جلد تبیین المسالک دویم جلد نو به څه ویلي وی هغه غاڼي چې هغه حرام دي او سړی ونی شي د پاره د اغوستلو لکه ګوتمې د سرو زرو بنگړي د سرو زرو په دې کې زکات واجب دی چې کله نصاب لرسیږي خو شرط پکې دا چې کله به تور مثال کال ور باندې تیر شو ابن حزم په محله کې دا خبره ذکر کړي برابر خبره ده کدا غاڼه د سرو زری وی برابر خبره ده کدا د سپینو زری وی د سړی د پاره او کدا قشان د خځې د پاره کدا ری په تور استعمال کړي او په ګوتمې استعمال کړي په ارشي خو دې په دې وخت کتابانه به زکات واجب دي ته به دا مسله به ذکر کړي به په دې کې مسله اختلافي علماء دام لیکلي ده چې سره سپینو سره جمع کولې شو هغه د دوه سره جمع کولې شو کنه راځي قول به دې کې د علماء دار چې د اعظم پکې نه دی واجب ځکه الله عزوجل اړو موږ جدا جدا معلوم کړي د سپینو زرو ځان لنی حساب دي د سرو زرو ځان لنی حساب دي اېدو ونی به تولې دي هغه 250 می تولې دي ابن حزم په محله کې دا خبره ذکر کړي څلورن جل یوسل څلورات نمبر صفحه کې ولا يجوز جائز دي چې سرو سپین درجه مګل شي په باب د زکات دیو په مبارک دا تو وستل شي د قشن امام نبی رحمه الله په شرح د مسلم کې ذکر کړي په اول جل کې چې جائز دي چې موږ د سرو د سپینو سره ذکر کوم مطلق دا قول د امام شافعي دی د امام احمد سیبم دی د ابو ثور دی د داوود ظاهری دی او ابو عبید هم دی له ترجیح ور کړی دا جمع کول پرې کې نه دی پکاره نو الغرض دغه لپاره خپل نصاب دی ایدو لپاره خپل نصاب چې کله اړیوله
مسله برابر شو کال پیتور شو بعد غنه به ته زکات ورکوا بل مسله یو سړی دی کده دا دغه سره غاڼه موجوده ده نصاب لره شدل ده نو اوس زکات څنګه وباسي دغه نه مخکې مونږ ویلي چې خو دې قیمت به وباسي کې دغه جنس به وباسي مخکې موږ دا خبره ذکر کړه چې خو دې جنس دی او که جنس شرطه ګرانو به د قیمت هم دغه سره شي څنګه دغه په مندګي کې ودرېږي بل مسله دا چې د تجارت مال دی اوس په دې کې زکات واجب دی که واجب نه دی نو موږ وایو هغه مال چې هغه تجارت د پاره په هغه کې دوه قول د علماو دي یو قول د اکثر علماو دی چې په دې کې زکات واجب دی او راجح هم دی دا قول دغه لپاره ډېر دلیل دی اول دا ومما اخرجنا لكم من الارض هغه چې موږ تاسو را ډېستلې دي اسمه کې نه تبرانی لیکلي دی په دې کې څه ویلي معنا زکات ورکړي د خپل مالونو چې هغه تاسو کسب کړی دي په تجارت باندې یا په صنعت باندې یا په بل باندې یا په بل باندې او دا قمانه د امام مجاهد هم نقل کړی دا زکات به ورکوي امام بخاری رحمه الله په خپل جامع کې به باب ذکر کړی چې باب ثابت دی په بیان د صدقې د کسب او د تجارت کې معنا د دواړو به تور کې ځکه د اختلاف له اشاره کړی دا جساسا په احکام القرآن کې دا مسله ذکر کړی دا چې انفقوا من طيبات ما كسبتم څه معنا تجارت ته مراد دی دا مسله د حسن بصری دی د مجاهد هم دی نتیجه دارو وتعالى چې دی آیتونه دا معلومی کې صدقه به د ټول مالونو کې واجب ده ځکه ما کسبتم عام دی امام راجی په خپل تفسیر کې به لیکلي په دویم جلد کې و ظاهر د آیت تلات په دې خبره باندې کوي چې زکات واجب ده په ټول هغه مال کې چې انسان کسب کوي په دې کې زکات د تجارت راغی زکات د سرو زرو راغی زکات د سپینو زرو راغی زکات د ګډو بزور راغی ځکه دا مکتسب مال دی دویم دلیل خذ من اموالهم ادوی د اعمال والا چې د دوی لپاره صدقه شي او دریم وفي اموالهم ادوی پر مالونو کې حق لپاره رسائل او محروم څلورم قران کې تعالی فرمایي چې والذین فی اموالهم هغه انسانان چې د مالونو کې حق رسائل او محروم لپاره ایک دلیل د کتاب او سنت نه بده کې موجود نه چې کوم مال تجارت لپاره وذکر شي ویل چې هغه ته وستل شي بلکې هغه به تور کوي امام قرطبی رحمه الله دا خبره ذکر کړی دا په خپل تفسیر اتم جلد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې ډیر احادیث ابو داود کې حدیث سمره ابن جندب هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ امر کوو چې موږ به صدقه او زکات او باسو د هغه مال چې هغه موږ تجارت به لپاره برابر کړی طریق قطنی کې روایت دی د قشان به حقیقت دا روایت دی امام ترمذی دا خبره ذکر کړی دی امام شافعی رحمه الله کتاب الام کې دا خبره ذکر کړی ده خو بنا بر هر تقدیر کوم شی چې تجارت لپاره ذکر شوی دی قول راجح بده کې دا چې د زکات ورکړي او د سلف صالحینو په دې کې فتوا موجود ده وی وجه دا هغه سامان چې هغه تجارت لپاره خودل شي دی هغه مال مقصود دی نو دا د اجناس سره شي پاګه کې زکات واجب دی په اتفاق باندې چې فصل له غړي بزيدي سره اوس پیند ابن العربي او د قشه مبارک پورین دا خبره ذکر کړی ده دلیل په دې خبره باندې چې دا قول د جمهور علما شو نو په دې کې اکثره اختلاف د چا موجود نه لري زکات پرې کې واجب دی د صحابه په ټیم کې دا کارو او د تابعین په وخت کې دا مسله و دویم قول ابن حزم امام شوکانی نواب سید حسن خان البانی رحمه الله دوی زکات پر مالونو کې نشته استدلال کړي د هغه آیات نه وې دا حدیث پیغمبر نه چې ما تاسو نه ماف کړی د انصر قتل خیل او ليس على المسلم في عبده ولا فرشه صدقه وې دې خبر نه معلومیږي چې شی به کنه دی واجب دویمه دلیل دوی دا ذکر کوي چې اصل برائت د ذمہ دی او اصل په مال د مسلمان کې حرمت دی نو موږ چې کوم وخت الله رسول شی واجب کړی دی څنګه تور باندې واجب دی جواب دا ټیک دی بالکل دا قاعده را خو لیکن د دې قاعده په مقابل کې نور قاعده به راغلي دي اې دی وجه نه یو قاعده بل لپاره تخصیص واقع کیږي هغه د لپاره تخصیص واقع کوي د صحابه اقوال په دې کې موجود دي او دا اغول باره کې چې په اس کې په غلام کې صدقه نشته نو جمهور علما دا وایي و مراد په اس باندې هغه اصل شغله د خدمت لپاره هغه غلام د شغله خدمت لپاره تجارت لپاره نه زموږ پروګرام په تجارت کې دی بنا بر هر تقدیر قول راځي دا چې کوم شی هغه واجب کړی شوی خودل شوی لپاره تجارت دی زکات به ته پاره کې ورکړي هغه به قیمت اندازه ولګي د سرو د سپینو سره د نقد مالی سره چې کله نصاب رسیدو ته زکات به لګي ورکړي لکه څنګه عمر رضی الله په دې باندې دا قول کړی دی نو زکات په دې مال کې واجب شو ورکول در باندې ضروری دی کومره نه کړه عند الله تو ګره په دې وخت کې به مسؤلی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و